نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. در رمضان مبارک میاں شروع کے دو والا برکتی میاشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رمضان د میاشتی د شروع کے دون یو رز مخ کے د شوقدر میاشتی پا آخیری وز صحابہ کرامو تا یو اگد بیان کرے دے. زمان د دل خواہش دے کہ نبی علیہ السلام مبارک اغا بیان و اغا تقریر اغا تاسو تا پورا وورو لکہ چی نبی علیہ السلام مبارک دا بیان دا رمضان نا یو رز مخ کی کرے دے او دا رمضان متعلقی کرے دے او دیر جامع بیان دے دا حضور پاک مبارک. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرمائی سلمان فارسی کی دا حضور پاک مبارک دیر نزدے مرگر پاتے شویرے لیوی خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان وی دا شعبان دا شوقدر پا اخیری روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا یو تقریر و یو خطبہ ویلا فقال اوے فرمائل یا ایوہ الناس اے خلقو قد اظلکم شہر مبارکن شہر عظیم مبارکن فتاسو یوڑیر لویا میاشترالا سبا رمضان شروع کی گی. قد اظلکم لکدا حضور پاک چے فرمائل نو کو سبا رمضان شروع کی دو ممکن ہے منگم سبا شی امکان لری. قد ازلکم تاسو باندے را پریوتا شہر یومیاشت عظیم دیر لویا میاشتا مبارکن دا برکت میاشتا. اس حضور پاک مبارک چی عظیم ورطوی لویا دا لویا دا مطلب ندی کہ دا نور میاشتو با دیرش روزی او دا با یو دیر شی یا دا نورو با یو کم دیر شی او دا با پینز دیر شی. لویا دا ثواب او دا عبادت پہ اعتبار دا کہ دا نور و میاشتو پا نسبت پا دے کہ دا اللہ عبادت زیاد تے دا نور و میاشتو پا نسبت پا دے کہ دا اللہ ثوابون زیاد تی دا نور و میاشتو پا نسبت دا دے مرتبہ لویا دا عظمت پا مقدار کے مرازی چی او شے پا اندازہ و مقدار کے لویشی او عظمت دا ثواب او دا برکت او دا شان او دا اندازه او دا قدر پا لحاظمی لکه یو مولا دے پا قدر رکوٹ دے او خلق ویر دیر لوی مولا دے نو آقا دا آقا علم پا مقدار لوی دے دارنگی دا میاش چی حضور پاک و تا عظیم وی لوی دا نو دا پا مرتبہ کے لوی دا پا ثواب کے لوی دا پا عبادت کے عظمت لری. عظیم مبارکون دا برکت میاشتا
برکت څه ته وایي نو برکت دې ته وایي چې یو شی لږ او کار پې ډېر وشي. لکه خلک وایي هلکه دې فلان کې خو یو دیګ وریجې پخې کړې خو ډېر لوی برکت و پکې. څه مطلب چې په دې خو عموما مثلا 100 کسه مړېږي او په دې 200 کسان ماړه شو. د فلان کې په دې ډوډۍ کې برکت دی، ډوډۍ لږه او کار پې ډېر شو. نو حضور پاک فرمایي چې دا میاش عظیم مبارک دا برکت میاش دا. عمل بلک کې ثواب بدر تریر ملاویږي، محنت بلگو کې مزدوری در تریر زیادہ ملاویږي، دیتا برکت وي. ځکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا رمضان دا میاشت یو انسان اونیسی روجے نو پدې کې یو اخیری شپه راځي هغې ته لیلة الجائزه وي، د بدل ورکولو شپه. نو رب العالمین په دغه موقع باندې خپل فرشتې راغونډ کړي او فرشتو ته فرمایي چې اے فرشتو تاسو نه تپوس کوم چې یو مزدور مزدوری وکړي نو مالک به دې مزدور له د مزدورۍ څه اجر ورکوي چې دې پې خوشحاله شي. وی الله مزدوری چې ولا پورا اجر ورکړي چې څه ورسره کړي دي او په اسانه ورکړي او زره ورکړي نو په دې دا مزدور خوشحالېږي. وی اے فرشتو الله 15 قسمونه خوري، 15 زما دې په خپل ذات په خپلو ښکلو صفتونو په خپله لویه او په خپله لویه بادشاهۍ او په خپل لوی شان او قدر قسمی چې دا کومو خلقو د رمضان دا روجې ونیولې دې له به زه پوره ثواب ورکوم او دا ټول به بخم. دا اوس برکت شو که نه شو؟ دا لوی برکت دی زما رونو چې رب العالمین 15 قسمه خوري چې څوک د رمضان روجې ونیسي نو زه دا ټول بخم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما در تکم حدیث اولستا من صام رمضان سوک کہ در رمضان روجیو نسی ایمانا و احتسابا خونیت دا ایمان یعنی روجی خنور قومنم نسی یہودیانم نسی عیسائیانم نسی خدا روجی چی دی فدیب باعث دا انسان ایمانی دیب مسلمانی دا مسلمانے پا وجبے نسی چې زه مسلمان یم او ما تخپل پیغمبر چې په چا مې ایمان راوړی دی هغه دا روجې ویلې دي نو یو به په باعث ایمانی د ایمان سره به دا روجې نیسي و احتسابا دویم به د الله د رضا دپاره نیسي. نیت به د ریاکارۍ نی، دا نیت به نی چې د خلکو ته ویم چې ما روجې ونیولې او خلق وی چې فلان کې ډېر روجهدار دی ولې که د یو انسان نیت د الله د رضۍ دا روجې قبلیږي او که نیت د الله د رضا نی بل نیتی ګورې بیا د عبادت اجر نه ملاویږي. یو سړی په بني اسرائیلو کې احیاء علوم الدین کې امام غزالی رحمت الله علیه دا واقع لیکلی ده او ډېر نیک سړی و عابد او عبادت ګزار هغه داغه په علاقه کې یو اونه وه او خلقو داغه اونه عبادت شروع کړ. بعض خلک قمقل خلک شیطان ورته پړه کې یو شی ورواچي نو خلک د هغې نه بیا هغه ګناهونه شروع کړي. بس اونې خلکو عبادت شروع کړ. چا به وی دې سره زما بیمار جوړېږي، چا به وی که بچي نه کېږي دې اونې له دې غوټه دې ورکوي بچي به پیدا کېږي، او چا به وی چې که چېرته یو سړی هغه مال نه لري دې اونې سره دا چلو کې مالدار بشي. اوس هم بعضې خلک دي د زیارتونو له څوک وله یو غوټه ورکوي او څوک یې وخوله 2 غوټې ورکوي او څوک 3 غوټې ورکوي. دا ټول د جاهلیت رسمونه دي او د ګناه کار دی. نو دې ته هغه اونې سره به خلکو دا ګناه کارونه کول، شرکي عملونه به کول، د شرک عمل به کو چې دا نیک سړی خبر کړه دا عابد عبادت ګزار نو د تبرګې په اوږه کو چې زه ورځم چې دا اونه ووهم چې دا مسله ختمه شي. لکه زمارونو د حدیبیې په موقع صلح حدیبیه چې په کوم میدان کې شوې وه هغه میدان کې نبی علیہ السلام سره د کافرو جګړه جوړه شوه او حضور پاک مبارک فیصله وکړه چې ورځو او په مکه مکرمه باندې حمله کوو. لکه حضرت عثمان رضی الله عنه لېږلی د صلح دپاره او دا پراپیګنډه جوړه شوه چې کافرو عثمان رضی الله عنه شهید کړ. نو نبی علیہ السلام د یو اونې لاندې د صحابو نه بیعت واغېسته، لاس یې ورسره میلاو کړه چې څوک به ما سره ځي. 1400 دپاره صحابه و هغې یو په یو رالل او د حضور پاک په لاس کې لاس ورکړ چې صاحب بالکل
مونږ به ځانونه وجنو ارڅه به کوو خو مونږ به ځو او مونږ به په مکه مکرمه چې د دې کافرو نه د حضرت عثمان رضی الله عنه بدل باخلو. هغه بیعت دونه الله ته خوښ شو چې الله قرآن شریف کې دا آیت نازل کړ لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. کوم مسلمانانو چې تا سره داغه اونې لاندې بیعت وکړ الله د دې ټولو نه خوشحاله دی. الله عزت راضي دا ډېر لوی اعلان دی. جناب هغه اونه چې د کمې اونې لاندې د حضور پاک سره بیعت شو خلقو وی دا خو ډېره مبارکه اونه ده نو بیا ورسره خلقو غلط اعمال شروع کړل. ځکه بعضې ناقص خلق هم د بانډو به راتلل چا به توره د هغې سره اویزان دول او چا بل کار او چا بل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چا خبر کړ چې دا خو فلان کې هغه اونې سره خلق دا اعمال کوي هغه اونې د ویښه ختمه کړه. دا خو یو اونه ده لس کاله پس به په خپل هم پرېوځي ختمېږي به راځه چې ختم یې کم چې د ګناه ده مسله ختمه شي. دغه رنګې د نیک انسان لار تبرګې په اوږه کو وې دې اونې سره خلق د ګناه کارونه کوي نو راشه دا اونه ختمه کا. شیطان د یو بوډا سړي په شکل ولا مخې له راغی او د سکه حضرت پیر صاحب نیک انسان ته وایي یره دا پلان کې اونه چې دا خلق عبادت کوي او خلق پکې ګناه کوي نو تبر مې په اوږه کړی زم هغه اونه وه او ته وایي زما خپل عبادت کوه نیک به بس ستا په اونه څه ته خپله نیکي کوه او خپل عبادت کوه ځان له ټیم سره خرابې دې دونه وخت کې خو تا بلا ذکر کولی شو او ته وایي ته په قلار کښېنه دا اونه وامه وګوره سوري لاندې ته خلق کښېني خلق پیشه او کار یې پیشه ته خپل عبادت کوه خیر د نه منله وی ښه نه دې پرېږدم دا بوډا ورته وایي نیک سړي ته وایي نه دې پرېږدم وایي ته مې څنګه نه پرېږدې په پرزونو شو چې په پرزونو شو دا نیک سړی لګي شو هغه بوډا اوچت کو ځمکې له راوبړو او د پاسه په دا سینه ورته کېناسته ته څنګه ما منې کې یاره بس وی پرېمېده چې سړی خوښه یې کوه چې پرېښه او دې د روان شو دا بوډا شیطان د بوډا په شکل دې بیا په خله ورغی وی ګوره مینت ته کومه ته په اونه څه کې چې ونه وی خلق پیش او خپل کار پیشا ته خپل عبادت کوه کنه او څوک به سره جګړه وکړي او څوک به سره پریشانی پیدا کړي هلکه پرېمېده راونه وامه خلق دې کې ناګناه عملونه کوي وی نشي والی بیا سره په جګړه شو یو ځل خو مې راوپرځولې بیا اوچت کو دا بوډا ځمکې له راوبړو او په سینه والا کېناسته چې کېناست والا هغه بیا مینځداري ورته شروع کوي زه بس وا خپله ونه دې خو ما پرېږده چې پاسېد دی بیا دا بوډا ونه دی یاره یو خبره درخواسته ته کوم یو خبره درته کوم دا نیک سړی ورته وایي وی څه وی ظالمه دوه ځله دې را باندې ځان ومږه او ته نه صبرېږې وی داسې وکړه یو خبره کوم زه به تا له 3 روپۍ هر سار در کوم چې ته را پاسې د بالښت لاندې به 3 روپۍ پرتې وي او دا ونه مه وه په 3 روپو خیرات کوه که نه او صدقې پې کوه او نیکي پې ګوره کې ورته خبرې ور واچول او دا ونه سله وی څوک که ورته ګناه هم کوي خو ډېر خلک یې د سوري لاندې هم کښېني خلک ورته څاروي هم تړي او په لاره خشته سوری هم دی او جګړې به سره خلک وکړي سړي چې د 3 روپو واورېدله وی رښتیا وی بس ښه تا ته سار د بالښت لاندې 3 روپۍ نه وې پرتې نو چې څه دې خوښی سبا وونه کړ دا ازمایش وکړه د وی ډېره ښه واپس شو چې واپس شو وده شو چې سار پاسې د بالښت لاندې 3 روپۍ پرتې هلکه سړی خو جوړ ښه سړی و ښه د مرتبې خاوند و دا دې ګوره 3 روپۍ د بالښت لاندې راورسې بله بیا چې بالښت یې اوچت کړه 3 روپۍ پرتې ظاهره خلق بخپل کار کوي که د اونې لاندې عبادتونه کوي او د اونې عبادت کوي ما ته 3 روپۍ ورځ میلاویږي او په هغې به زه اخو درهم الله به پرې راضي کوم 3-4 ورځې ورته میلاو شوې بله ورځ چې بالښت اوچت روپۍ نشته چې روپۍ نشته ته برګې بیا را په اوږه چې را روان شو اوس په لاره اقه بوډا سپینګرې بیا ورته شیطان د بوډا په شکل ولاړ دی وی څه کې حضرت وی زه مغه اونه وامه وی ګوره ما درته مخکې ویلي اوس هم درته وایم پرېږدي دا خلک بې سوري ته ناست دي او که خلک عبادت او شرک کوي کفر کوي ستا پېڅه وی نه وی ښه نشي تللی وی څنګه نشم تللی چې په پردونه شو بوډا لګې شو د ازبرګې اوچت کو ځمکې له روبرو او په سینه والا د پاسه کېناست وی ته څنګه دا ونه وی په ته بردنو دا سر پرې کړم وی ښه پرې مې ده نه ځمه چې پرې یې ښوده ورته ویله کابل اوس خو مې ته 3 ځله رابرولی وي او نن چې لاس مې در واچه اوچت یې کړم ځمکې له دې راوبرولم دې کې څه حکمت و وی زه شیطان یم
زه شیطان ام د انسان په شکل یم وی هغه تا کې د ایمان او د نیک عمل طاقت و اته د الله د رضا دپاره د اونې والو روان وي او نن د خدای دپاره نه دی روان هغه 3 روپۍ در باندې بندې شوي دي د الله دپاره نه روان د الله د رضا نو چې د الله رضا دله نه ختمه شي نو باد د نه جوړ دي حقیقت ته ګورې نن که موږ دی مسلمان ته ګورو مسلمان د کافر په مقابله کې سپک باد دی بادیوه د بادیوه ولې د ایمان هغه طاقت او رڼا ختمه شوې ده هر کار د خدای د رضا دپاره نه دی که کار د الله د رضا دپاره شو نو د انسان په وجود کې طاقت او قوت او د ایمان طاقت بیا الله په پیدا کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من صام رمضان چا چې د رمضان روجي ونیولې ایمانا یو خدای مسلمان دی په دې وجه نیسي چې زما ایمان په الله او په رسول دی او دا راته هغه وایي چې وینیسا د یهودیت او د عیسایت روجې نه دي او بل احتسابا د الله د رضا دپاره نیسي چې د په الله خوشحاله کم نو غفر له ما تقدم من ذنبه د مخکې ګناهونه به الله معاف کړي دا اوس برکت شو که نه شو نو حضور پاک فرمایي چې داسې میاشت در باندې راله چې ډېره لویه میاشت ده او د برکت میاشت ده بیا څه وایي فیه لیلة خیر من 1000 شهر په دې میاشت کې هغه شپه ده چې په هغې کې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه بهتر دی چې د لیلة القدر ورته موږ وایو اخیري 10 شپو کې یو شپه ده 1000 میاشتې د عبادت